خلکو ډاکو ته لاس واچو، خلکو نشو ته لاس واچو، خلک مجبوره شوي دي په وړه خبره باندې جګړه چې په دې اوسني دور کې چې دا د تنګدستۍ د غریبۍ د مجبورۍ او د دنیا پرستۍ دور دی. په دې کې خلک په خپل ځان پسې چې کوم دی هغه حیران دي او هر سړی په خپلو غمونو کې اخته دی. او په دې عجیبه غونډه کې دور کې څه خلک راپاسي او هغې دا یو سوچ او فکر لري چې زمونږ په معاشره کې داسې هم خلک اوسېږي چې هغه غریبانان دی، هغې ته د 2 وختو روټۍ په مړه خېټه نه میلاویږي، یتیمانان دلته کې اوسېږي، نو د هغې هم څه پکار دی. نو الله پاک ته دې پوره اجر ورکړي. او زما د دې ټولو وروڼو ته چې دا کم دلته کې ناست دي، نو زه دې ته دا یو خبره کول غواړم چې بهی میدان الخدمت فاونډیشن دلته کې تاسو ته پرووایډ کو، یو موقع یې جوړه کړه. نو څنګه چې زما مشر ووی چې دا زما او ستاسو دپاره یو امتحان دی چې زما په ګاونډ کې غریب اوسېږي، یتیم اوسېږي او روژه را روانه ده، او ماښام زه خپلو بچو له 2-3 قسمه سغوټي جوړې کړم په بازار کې او روژه ماتې ورله وړم. خو زما په دیوال پورې یا زما په کوڅه کې په کلي کې یو یتیم یا یو غریب اوسېږي، آیا هغه دسترخوان چې هغه زما بچو ته په روژه کې پروتي دا به هغې ته پروتي او که نه؟ دا یو سوچ پکار دی. نو زما وروڼو دا زما او ستاسو دپاره امتحان دی. زه دا خواست کوم چې مونږ خپلو بچو له 2 قسمه یا 3 قسمه یا د دې نه ډېر څیزونه په روژه ماتي کې وړو چې دا مونږ نیم کو، او دا مونږ دغه خپل غریب ګاونډي له یا دغه خپل یتیم ګاونډي له دا د هغه په دسترخوان باندې کېدو. او دا روژه او دا اخترونه او دا عام ورځې شپې دا چې زمونږ بچي په مړه خېټه ډوډۍ خوري چې دا هغې مو خوري. نو انشاءالله چې زمونږ به الله پاک ته غاړه ازاده شي. زه دا خبره کوم چې څنګه دومره خطرناک دور ماوي شروع دی، تاسو به اورېدلي بله ورځ په نوښار کې په د یوې مور په مینه باندې د هغې لوږه چې کوم دی زوروره شوه او هغه خپل بچي او په خپله هغې سیند ته ودانګل. او داسې مونږ ډېر واقعات ولیدل او وام اورېدل چې به یې پلار راولګېده او خپل بچي د چکر په بانه بار که هلته کې حلال که. داسې مونږ واورېدل چې زهر یې وله ورکړه. نو یار خلک مجبوره شوي دي. د ملک په صورتحال خبره نه کوم، په دې خپله خړه بړه معاشره خبره کوم چې بهی دلته کې به 600 روپۍ دیاړۍ کې چې هغه هم هره ورځ نه میلاویږي. آخر خلک څه وکړي؟ خلک خپلو بچو له اوړه والي که نه غوړي وله والي که دوایي ورله والي که د تعلیم خرچې پوره کړي. د قلم او د کتاب د اخیستو نه خلک وته دي، په مړه خېټه بچي له ډوډۍ نشي پیدا کولی. خلک خودکشو ته تیار شوي دي، خلک مجبوره شوي دي. او زما ځوان ماته یو خبره په دې غوږ کې وشوه چې د ځوان په کردار خبره وکړه. یاره زما ځوان چې هغه د بېروزګارۍ شکار دی. تاسو ته پته ده په 7 فروری 2023 باندې یو سروې وشوه چې د ملک په دې 80 کاله تاریخ کې په عروج باندې بېروزګاري دا په پاکستان کې د 7 فروری 2023 د اعداد شمار په رڼا کې دا بېروزګاري ډېره شوه. خلک بېروزګاره شو، مشر او کشر بېروزګاره شو، د وړوکي کاروباري هغه ختم شو، غټ کاروباري زوال پذیر دی، ځوان بېروزګاره دی، دیاړي هره ورځ نه میلاویږي. خلکو ډاکو ته لاس واچو، خلکو نشو ته لاس واچو، خلک مجبوره شوي دي په وړه خبره باندې جګړه کوي. خلک مړو ته لاس واچو. بهی که کوم ځای ته ورځي نو د کرپشن بازار ګرم دی. هر سړي خواهش چې کوم دی لالچ ته بدل شوی دی، سترګې پې پټې دي، د الله یره د خلکو نه ختمه شوې ده. نو داسې یو دور شروع دی چې ډېر زیات د فتنې دور دی، ډېر خطرناک دور دی. سیاسي خبره نه کوم چې به یې څه دي، تاسو ټول پوهه خلک یې. د سوشل میډیا دور دی، هر سړی هغه تاسو ته مخې ته دی چې به یې څه دي. خو زه دا خبره کوم د خپل ځوان ته چې ای زما ځوانه، ای د کاټلنګ د سیمې ځوانه، تا ته پته ده په غونډه پاکستان کې د اول د ځوان تعداد دا 65%، خو د نوې سروې په رڼا کې په ټول پاکستان کې دا تعداد دا 71% شو. یعنی په سلو کې یو یا ځوانان دي. او بیا د بلې خوشخبرۍ خبره چې ستا په خیبر پښتونخوا کې د ځوان دا تعداد
دا 77% دی ویا دی د پښتونخوا له دی له الله ډېر نعمتونه ورکړي یو نعمت پکې دا د ځوان هم دی نو ځوان په دې موجوده حالت کې څه کولی شي ځوان ډېر څه کولی شي ځوان د دې معاشرې دا بیک بون دی زما ځوان ته خواست دی که ته دیاړي نه کې نو دیاړي شروع کا زما ځوان ته خواست دی که ته نوکرې ته روزګاري نو څه خاص پرسنټیج په سلو کې 1 روپۍ خدا دا د الله طرف ته ورکا دا د الله سره کاروبار شروع کا نو ځوانا ته به د معاشرې په تعمیر کې دا به ته کردار ادا کې او دا ځوان دا چې بل ځوان په دې خدمت کې او دې رب طرف ته رابللو کې او د مخلوق په دې خدمت کې هغه شامل کی نو د هغه په زړه او په ذهن باندې به الله پاک رحم وکړي هغه به د نشو تماشو نه بچ شي هغه به د غلطو کارونو نه بچ شي هغه به د شوکو د ډاکو نه راوځي او د یتیم بسر لاس کې ښودل موږ دا اورو وایي چې د دې لاس ته لاندې څومره ویښته راشي وایي الله دومره اجر ورکوي خو دا داسې نه ده دا داسې ده چې د دې یتیم بسر د لاس کې ښودو مطلب دا دی چې د دې یتیم سره به ته هر څنګه مرسته کې د ته به په هغه نظر ګورې کوم ته چې د خپل بچي ته ګورې د خپلې محلې یتیم ته به ته هغه سهولیات ورکې کوم چې ته خپل بچي له ورکې ته خپل بچی ته سکول ته بوځې دا یتیم به هم بوځې ته خپل بچي له خوراک راوړې کپړې ونه راوړې د یتیم له به هم راوړې د خپل بچي د روښانه مستقبل سوچ کې نو د دې یتیم بچي د روښانه مستقبل به هم سوچ کې نو بیا چې ستا د لاس ته لاندې څومره هم ویښته راځي نو دا په تعالی الله اجر درکوي دا خبرې دا به په عمل کې راولو دا به د تقریر تر حده پورې نه وي زما په خیال دا کار ډېر اسان دی که زه د خپلې محلې او ته د خپلې محلې د یتیم او د غریب خیال وساتو او الخدمت فاونډیشن چې دا نوم د خدمت دی دا یو جهد مسلسل دی زما د مشر تاج ملک صاحب او دا د الخدمت فاونډیشن رضاکار دا جهد مسلسل دی او الخدمت چې دا په هر ځای کې که چېرته سیلاب دی که چېرته زلزله ده که چېرته کې غریبي ده که چېرته کې معذوران دي که چېرته یتیمانان دي دا د هغې د سر سوري جوړ شوی دی نو تاسو ټول او ځوانان خاص طور د دې رضاکار جوړ شئ د دې مټې جوړې شئ او خپله غاړه خپل رب ته ازاده کړئ ځکه چې دا تپوس په زما ستا نه کېږي ځواني دې په څه کې تېره کړې نو چې کله ما او تا خدمت کړي او د الله